د سېنات په عامو انتخاباتو کې یعنی د کال 2015 په سېنات په انتخاباتو کې د ټولو نه ښکلی مثال د طلحه محمود دی. طلحه محمود 4 وارې د جی واي سېنیټر پاتې شوی دی. صحیح. طلحه محمود په کال 2015 په انتخاباتو کې چې کله ایسالي نو 2025 په انتخاباتو کې د هغه د فارم جمع کولو په وخت رکن اسمبلی تجویز کننده او رکن اسمبلی تایید کننده صحیح. دا دوانه د جی واي دي. دا دوانه د جی واي چې کله فارمونه وغیرہ سټ کړو دا وټونه ته ودرېد به د تویل چې کینه بیا غویل چې نه زنه کینم زه خو همیشه 4 واره سېنیټر پاتې شم یو پیر به بیا سېنیټر کېږم. د دې دوران کې هغه د پیپلز پارټۍ سره خبره وکړه او پیپلز پارټۍ خپل امیدوار کینو او د جی واي امیدوار هغوی په هوا کې واغست. یعنی خلک وټونه اخلي هغه پوره امیدوار واغست. نه پوره امیدوار واغست. ٹھیک شو. دا کومه بلوچستان حکومت د طلحه محمود صاحب د پیپلز پارټۍ امیدوار دی سېنیټر هم شو او د سېنیټر کېدو په وخت باندې چې کله د پاکستان تحریک انصاف سره دغه مذاکرات کېدل د سېنیټ د انتخاباتو په اړه نوې ته ډېر کلیر ویللی چې ګورې زما یو اتحاد دا خبره به یاد ساتئ په کوم ځایونو کې چې ماته د 3 وټونو ضرورت نو هلته بیا خلک ماله 15 وټونه راکوي ول نور خو تاسو پوهېږئ که نه. نو د دې وجې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې په سېنیټ کې د کوم قسمه رئیس چې یو سړی د جی واي امیدوارو بیا پیپلز پارټۍ واغسته او بیا چې کوم دی هغه سېنیټر هم شو او هغه کس چې پی ټی آی په سپورټ باندې سېنیټر شو پی ټی آی په سپورټ نو له چا د 47 او د 45 پیغور ورک